بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو. د رمضان مبارک د میاشتې اهتمام سره عبادت کول، په دې کې روزه نیول او په دې کې تلاوت کول، دې کې د شپې ولاړه کول او روزه په آداب سره نیول. دې سلسله کې یو روایت راځي چې هغه شرح د جامع الصغیر د علامه مناوي کې ذکر دی چې کچره یو سړی رمضان چې دی په صحیح طریقه باندې تیر کی، نو دته د پوره کال د ټول کال د سلامتیا د تیرېدو انعام ملاویږي، ثواب ملاویږي. بلکې روایاتو کې د دینم زیات فضیلت راغله دی چې رمضان دا د معافی میاشته او دا د الله تعالی د رضا کولو میاشته، او دې کې چې یو سړی الله تعالی راضي نه کي، نو دې غټ تاوانی دی. د ترمذی مبارک حدیث ته رغم انف رجل، ککړه دي شي په خور باندې دا هغه سړی پوزه. رغم انف رجل، ککړه دي شي په خور باندې دا هغه سړی پوزه. دخل علیه رمضان، چې د رمضان راغی. ثم انسلخ، بیا رمضان وته. قبل ان یغفر له، مخکې د هغې نه چې دته بخنه وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه داسې انسان ته خیرې ختلی دي چې په ده باندې رمضان مبارک راشي او هغه د ده نه تیر شي او دته معافي ونه کړی شي. سامعین حضرات، زمونږ او ستاسو دپاره غټه فتح دا ده چې په دې میاشت کې مونږه په خپلو منت او زارو بندګۍ سره الله تعالی راضي کو او د هغه نه معافي حاصله کو. رب کائنات ته دا مقصد زمونږ تر سره کی او الله تعالی دې مونږ ته خپل رضا، انوارات او برکات ته رمضان نصیب کی. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.